دوه ټره نه وواله خو چې کومه دعوې لیکلي هغې کې مونږ بحث کوو ټایم رانځي چې دا دعوه ده که جواب یې دعوه تر اوسه پورې ده ته خپله دا پته نشته دی هغې پې لیکلي نه خو بهرحال دا پرېږده او په هغې کې بحث نه کوو خو دویم نمبر په کار دا و چې په خپله دغه عقیده باندې یو قطعي ثبوت قطعي دلیل راوړی و چې د رسول الله قبر مبارک ته ورتلل د دعا درخواست کول د شفاعت درخواست کول دا شرک دی تر اوسه پورې دغسې نه پیش کړی دی او قیامت کې صبح تک انشاءالله دی ونشي پیش کول پلان کې دا لیکلي پلان کې دا لیکلي پلان کې عبارتونه ګډوډول هغې غلط مطلبونه اخیستله جدا خبره ده دی بیا وایي شیخ طیب صاحب خو لیکي چې د بهر نه سلام چې دی دعا ده نو دا سلام خو په حدیث کې دننه هم ثابت شو که نه هغه دعا د بهر نه مو شوه دننه نه مو شوه کوم څیز کې چې زموږ بحث شروع دی بیا وایي شیخ صفدر صاحب لیکلي صوفیه کرامو اقوال حجت نه هلکه دا ما چې پیش کړو په هغې کې امام مالک و په هغې کې مولانا قاسم نانوتي و په هغې کې مولانا ظفر احمد دا دومره کابر دا ټول دته د صوفیه کرام ښکاري انا لله و انا الیه راجعون دریم نمبر تعریف نو دا به ستا ویډیو پیسه لوږي ستا مخکې هغه د مستحب په تعریف کې درې خبرې ذکر کړې وي یو پکې ما احبه السلف چې سلف واخ کړی وي او موږ ټول سلف اکابر فقها محدثین متکلمین دې ټولو لیکلي اکابرین دیوبند دا تا ته څه ښکارېږي سلف او اکابر نه ښکارېږي امام مالک غونته کې خلک بیا د هغې نه پس دی راغی وایي واقع د ادبي هغه لا ما پیش کړې هم نه ده او وایي چې هغه ضعیف دی پلان کې مولوي صاحب ګوره دلته کې په روایاتو کې ضعف رامغی وروسته به زه تاته پیش کوم هغه خو ضعف نشته دی انشاءالله چې ضعف رامغی ما د استحباب حکم لګولی د ټولو په نسبت باندې په فضایلو کې په مستحباتو کې ضعف چې دی هغه مضر نه دی د خبره ځان سره یاد اوس د وروسته به حوالې پیش کوم خو نه ما پیش کړی هم نه دی بیا راغی وایي ابوهریره حدیث چې تا کوم پیش کړو ضعیف دی پلان ګوره مولوي صاحب په حیات النبي کې مې دغه حدیث درته متواترات ثابت کړي دي یو ځل اول متواتر لا یبحث عن رجاله بل یجب العمل به من غیر بحث الته په دې باندې پنځلس حوالې درته ما پیش کړي بیا په هغې مه راځه بیا مولوي صاحب څه ته راغی پیغمبر کې وایي عبارت یې پیش کو زر زر یو عبارت رالی بل دا ورته پته نه لګي زما دعوه سره زه وایم څه وایي یاره شرط نه دی د قبولیت دپاره د قبر خوا ته راتلو مونږ کله دا ویل دی مونږ خو دا استحباب په درجه کې واخیستله ته خو دا چې سوی دی ته سوچ وکړه او دلیل یې سره وړو وایي ما نعبدهم الا لیقربونا هلکه مونږ عبارت کوو که څه ورته وایي هغې ته و چې شفاعت درخواست کوو دویم نمبر دا خو تام منلی دی په ژوند کې چې نبي علیه صلات وسلام راتلل د دعا درخواست کول دا تاسو پنځپیران ناجایز ګڼئ که جایز یې ګڼئ نو د ما نعبدهم لاندې کوم ایتونه چې ته ویلې دي لاندې هغه راځي که دغه نه راځي بیا دا په کوم دلیل سره راځي ته خو لږ پر خپل ځان باندې جړا وکړه چې دا ته کوم څه سوی بیا د دې نه پس راغی مفتي محمود رحم الله لیکلي چې هغې کې د چا مدد کول صاحب اختیار ګڼل دی یو څیز موږ نه یو قایل د مفتي محمود رحم الله حواله هم درته پیش کوو بیا راغی صارم المنکي مولوي صاحب یاد وساته په دې مسله کې د ټول امت نه په خلاف علامه ابن تیمیه رحم الله چې هغه مونږ احترام کوو بیا ادبي ګستاخي نه کوو کافر ورته نه وایو البته تفردات شته هغه وایي په حالت د هیڅ کې طلاق نه واقع کېږي هغه وایي د یو مجلس درې طلاق درې نه واقع کېږي د الله تعالی ذات صفاتو کې بس زونه د اهل سنت نه دغه خلاف دي دغسې په دې مسله کې اصارب المنکي والا علامه الوسي او دی دا درې حضرات د امت نه په دې مسله کې خلاف تل خو هغوی هم ورته شرک نه دی ویلی ته چې کوم شرک وی مولوي صاحب چې قبر خواله راتلل له شفاعت درخواست کول دا د پنجپیریانو د خوارجو د معتزلو غوندې کې هغه نظریه ده چې په امت کې ربل چا نه وه بیا د دې نه پس راغی وایي لا تتخذوا قبري عیدا نو مونږ کله ویل دي لا تتخذوا قبري عیدا دې مسلې ته دا وې سمړه دا ورې سره د دلایل سره خلک به درپسې خاندي بیا وایي بې سنده خبرې التم نغرله بیا وایي ازاروي صاحب رحم الله ورته وویله چې قبر ته ورسه ورته زما اقامه نشي خو ورشه که نه درخواست وکړه توسل له هغې سره زما اقامه نشي د الله نه وغواړه غوښتل د الله نه دي د رسول الله صلی الله وسلم نه دي ته خبره ګډوډومه بیا د هغې نه پس دی راغی و یاره دا شرک دی دا ستا مشر لیکلی د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه کې حیات و خدمات مصدم میاں محمد الیاس صاحب صفحه 307 کې ګړي وایي مولانا حسین علي صاحب رحم الله دا مسائل چې کم استشفاء عند قبر النبی سماع عند القبر وغیرہ فروعات میں جزوی اختلافات سمجھتے ہیں او دی وایي شرک دی نو اوس دا مشر صحیح دی که ته صحیح یې پته نه لګېږي بیا د سلام په مسله کې اقامت البرهان هم لیکي چې دغه دعا ده د دنه نه جواب هم ملاویږي ظاهر ته دی لیکي بلکې ظاهرین کا سلام سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے هغه ظاهر لفظ هم راغی زه نور زد خو مه کوه خبره خو ومنه ای مولوي صاحب بیا زما ستا نه مطالبه ده په دا خپله دعوه باندې یو دلیل چې نبي اسلام قبر خوا ته راتلل په ژوند یا بعد الوفات او هلته دعا درخواست کول دا شرک دی قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل څنګه چې شرک ویلی د مناظرې تر اخره پورې به غواړم خو دقه ګډوډوالی به کوې د جل نه به کار اخلي انشاءالله یو دلیل به پیش نه کړي زه راځم دی نه پس دریم دلیل ته دا مسلم شریف دی زما سره جلد 2 صفحه نمبر 200
68 دے حدیث نقل کی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتيت في روايه حداب مررت على موسى ليله اسري عند الكسيب الاحمر دا معراج بشپ باندې زره سرو شګو د ټیرکې په خوا باندې موسی علیہ السلام په قبر تیر شو مې د غزمه کې په خوا کې او هو قائم يصلي في قبري هغه په خپل قبر کې ولاړ مونږ کو ګوره مولوی صاحب د انبیای کرامو عند القبر سما اتفاقی مسله درسته به پیش کم بیا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې څنګه چې دی غنو حدیثونه ثابت دي په قبر او برزخ کې انبیای کرام منظم کوي هر کله چې منځ وغیرہ دا عبادت په قبر کې ثابت شو نو په دغه کې دعاګانې هم دي پر امونځ کې نو د مستشفی د پاره د شفاعت درخواست کول په طریقې اولا سره ثابت شو څلورم نمبر دلیل پیش کوم ولې مسند البازار جلدین 10 او 9 د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتی خیر لکم زما ژوند دنیوي ظاهري غوړه ده تاسو د پاره تحدثون ونحدث لكم تاسو ما خپل حالات بیانوي تاسو ته بیانو ووفاتی خیر لکم زما دنیا نه تګم غوړه ده تو رضوا علی اعمالکم تاسو اعمالو ما پیش کی فما رايت من خير حمدت الله علیه زج خیر احلات وګورم نو زبد الله حمد بیانو وما رايت من شر استغفرت الله لكم زج د امت مجموعي بد حالات وګورم نو زبد الله نه بخنه غواړم اقصص په صحیح مرفوع اولان دي سلی کی واورده الهيثمي في مجمع وقال رواه البزار ورجال رجال الصحيح د بخاری سند دی بالکل ودی کې باس نشته دغه رنګ مولوی صاحب په برزخی ژوند کې دغه ثابت شو د په صحیح مرفوع حدیث سره 5 نمبر دلیل د ما سره مولوی صاحب تفسیر قرطبی دی جلد 6 صفحه نمبر 439 عن علي رضي خلیفہ راشد علی رضی فرمای قال قدم علينا عربي بعد ما دفن رسول الله صلی الله علیه وسلم اے خلیفہ راشد سوې د صحابو زمانه ده یو مونږ نبی علیہ السلام دفن کو یو کس صحابي راغی بسلاس دی یمه درې ورځې تیر شوې د نبی سم دفن کولو فلما بنفسي على قبر رسول الله خپل ځان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر باندې راوغورځي د خبيان دلاسه وحصل راسي من تراب فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله چې کوم قران نازل کړي دا غي استدلال کوي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وقد ظلمت نفسي ما خپل ځان باندې ظلم کړي وجئتك او زتا تراغلم تستغفر لجد زمان پر بخنه وغړي فنودي من قبر انه قد غفر لك आवाज ورته راغی بخنه شوی د تا ته دا خلیفہ راشد دی د صحابه دور دی د رسول الله سم قبر تراغله دی قبر الفاظم پکې دی قبر د رسول الله سم تراغه د خلیفہ راشد وز د دینه پسم کوموري سم چل ول کوي چر پلان کې پلان کې دا به خالص د جلی عوام په دې باندې فیصله کوي او دغه دا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحم الله په صفحه نمبر 517 معارف کې لغل کوي حضرت علی کرم الله وجهه نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس گر گیا اور زار و قطار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا دا آیات ہوا کہ اللہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اگر گناہگار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روز اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لک یعنی مغفرت کر دی گئی بحری محیط په حوالې سره نقل کوي وس مولوی صاحب مفتی شفیع صاحب دی کم الفاظ چې ما دا وکړي لیکلي اق الفاظ سره استدلال کوي توبه وباسه په داسې باندې بدی کې نور چلول نه کی امدقه دا ستاسو سند دی او وی شیخ حسین صاحب پلن کې دا لیکلي ته خو هغه له پزور تضاد ثابت دی شیخ الحدیث صاحب په کتابونو کې تضادات ثابت دي راغلي ظالم د خپل سند دفاع نشي کولای په زور باندې مشرک ثابت دي دا تحریرات د نیکنه د انکار مکونن هغه لیکي په صفحه نمبر 396 کې عن علی رضی الله بعد ما دفن دفن صلی الله علیه وسلم رست لاغي نسمه سم دفن کړ جاء عربي فقال رسول جئتك تستغفر لي الى فنودي من القبر الشريف قد غفر لك ام دقه الفاظ راغلي زتا تراغلم ستا قبر مبارک تراغلې مولانا حسین علي صاحب رحم الله هم نقل کوي مکتبم تاسو پنځبریانو چاپ کړی بغیر د نکیر را ام دغه رنګ زمونی صاحب دلیل نمبر 6 دا زما سره اعلاء سنن علامه عثماني چې دا دی د علماء دیوبند کتاب دی رحناف کتاب دی علامه زبر په بری صغیر کې منل شوی جلد صفحه نمبر 498 د نقل کوي وقد صح ان آیات نقل کوي په تور د استدلال راوړي د استشفاء لپاره نبی ایوب الانصاری په صحیح طریقې سره راغلی دی ایوب الانصاری انه قال لمن کر یو راغلی قبر خواته ور تر پچبیرانو بشن خبره چا وکړه چې ته سکه دور ته ویل وزع وجهه على القبر د خپل مخه په قبر مبارک کې خو د نبی رسول الله انما جئت رسول الله سلام زر نبی علیہ السلام لراغلم ولم آت اللبن والحجر زګټي یا خخت لنیم راغله د پنځبیرانو غونته چې دا ګټه یا خخت غني زر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله کما سیتی بسبت ان حکم الایت بیرغین پسند دغه نقل کوي دا مولوی صاحب علامه عثماني عظیم محدث دغه د استدلال لپاره په استشفاء باندې نقل کوي وم نمبر مولوی صاحب زر اعظم مصنف تی اے مولوی صاحب
دلایل به وروسته ذکر کومه. شپږ دلایل مې ذکر کړل، مخکې به انشاءالله دلایلو انبار زما وګورئ. چل ول مه کوه. اکابر دی قسم دی کوم عبارت چې پیش کوي، یو عبارت هم سره موضوع سره تعلق نه ساتي، یو آیات یو حدیث دغسې راوړه چې په هغې کې دی د رسول الله صم قبر مبارک ته راتلل د دعا درخواست کول دا شرک دی. انشاءالله زما چیلنج دی دنیای پنجپیریت ته پیش به نه کړي. انشاءالله عبادت والا د آیاتونه مه پیش کوه مولوي صاحب، په هغې کې زما اوس بحث نشته. قبر خوا ته راتلل دعا درخواست کول په دغې کې بحث دی. ماشاءالله ډېر بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اولنۍ خبره زه دا کوم چې دی وایي چې تا دعوې ته دې دعوه نه ده لیکلې، تاسو یې دعوه راکړه ما دله درکړه، خو اصل کې مسله دا ده دې ځای کې مدعي ته زه نافي یم. ما چې تا ته دعوه کړله ما دعوه په شکل د نفي کړې ده. په نافي باندې دلیل چا ویلی؟ د نافي دپاره دلیل ضروري دی. زه خو معارض یم، په معارضه کې درته زه دغه پیش کوم، دلایل پیش کوم، او اته احادیث مې درته پیش کړه، او د قرآن مجید د آیتونو نه مې درته غالبا 4 آیتونه په اولني ټرن کې پیش کړي دي، هغه به د ملګرو اورېدلي او دا به بیا ځان له ګوري انشاءالله العزیز. خو اولنۍ خبره دا ده چې دی ما ته دعوه جواب دعوه ما ته ګوره، ما په دعوه کې محمول چې شرک دی دا مې موضوع نه دی ثابت کړی د الله بنده، ما نفي کړی ده د ثبوت. تا زما دعوه نه ده اورېدلې، زما په دعوې دې ځان نه ده پوه کړی، ما نفي کړی ده د ثبوت. زه تا ته اوس دا وایم دا ستاسو کله د معجزه او په کرامات اختیاري او دا دغه معجزه او کرامات اختیاري موضوع باندې ستاسو مناظره وه، په دې کې تا اول دعوه دې لیکلې ده، دعوه دې په دعوه کې د محمول موضوع نه نفي کړی، وروسته دې حکم لګولی، او زه درته وایم دا حکم د قیامت سبا به راشي. یوه دانه ماته دا تاسو چې د قرآن حدیث نه په صحابو کې نه بلکې د فقهاو د عبارت نه راته مغه نشي پیش کولی، تا چې کوم حکم لګولی. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم، اصل کې ترتیب د مناظرې دا دی، محمول به موضوع له ته ثابتې، محمول به زه موضوع نه نفي کوم. تا چې یو دلیل وي ماته د یو دلیل د یو آیت یا د یو حدیث دا معنی وښایه چې هغې کې ویلي چې استشفاء عند قبر النبي دا مستحب ده او دا ثابت ده، دا راته وښایه که نه؟ دا خو شته دی نه، یو حدیث نه دی ښودلی، د علماو د عباراتو نه یې پیش کړی. ما چې کوم وي ما نعبد من الله لیقربون الی زلفى، ته دا عبادت دی. زه ته یم وروره ستا د مشر په ګلدستۍ توحید کې څه لیکلي دي؟ وایي کیون کی دعا اور پکارنا و خود عبادت ہے. دا پکارنا و دعا دا خود عبادت، ته پکار کې په دې ځای کې څه وایي ګوره وایي دې له هسې دغه عزیز رحمان صاحب له چې دی نو هسې وجه ولکته، هغه ویلي د قبر خواله چې لاړې ورته دا وایي چې زما سره اقامه نشته، او دی وایي قبر خوا لاړ د الله نه سوال، قبر خوا لاړ وایي چې ما سره اقامه نشته، او دی وایي د الله نه سوال. دا کومه فلسفه ده مولوي صاحب؟ خپل ملګري به درپسې دې پرې وخاندي، کم از کم د دعوې او د دلیل سره مطابقت پیدا کوه. په یو کتاب چې رد کوې نو هغه رد داسې رد کوه چې هغه وزني، سبا درپسې ملګري نه خاندي. بل تا ویلو چې یاره بصایر کې شیخ طاهر رحم الله یا د شیخ طاهر رحم الله نورې خبرې دې پیش کړي چې هغې دې ته فروعي وایي او دې باندې فتوا نه لګوي، دا زما سره بصایر دی، په دې کې لیکلي بل ذکر ذلک من افعال المشرکین الضالین، دا د مشرکین الضالینو د هغې ترتیب دی. په خبره پوه شوې؟ او دغه خبره یې راخیستې دا کومه چې تاسو کوئ. د هغې نه بعد دا وایي ګورئ لیشفعوا لنا فی حاجاتنا، او بیا د هغې نه بعد یې کړي واما النوع الثاني غیر الشرعي وهو الذي لم یأتي به شارع. هغه خبره چې کومه ما کړې هغه هم ده کړې چې بزرګانو تاسو چې دا کومه دعوه کوئ دا د شارع علیه السلام نه ده نقل، ته به د علماو د عباراتو نه به وله یوه دغه جوړې، لیکن د قرآن او د حدیث نه صراحتا یو لفظ نشي ښودی چې په هغې کې دا چې د نبي صلی الله علیه وسلم قبر خواله لاړ شو د نبي نه سوکه د شفاعت طلب ترې نه وکړه، دا ما ته نشي ثابتولی، او دا ورته هم نشي ثابتولی چې د اقامې سوال ته وکړه، دا ته هم نشي کولی چې ماله دا حاجت پوره کړه، دا نشي ثابتولی انشاءالله. بیا د هغې نه بعد تا چې د قصې عتبي والعربي پیش کړه، دا تا څنګه وي بزرګانو دې دپاره چې دی جی د هغې نه مخکې تا داسې یو واقعه وویله دې متعلقه ویلې دي ده ویلې دي د یو واقعه دی ویل دغه واقعه تاسو ذهن به کار نه په هغې باندې دا شیخ حسین علي صاحب په دې باندې رد کوي، دی وایي دا ثابته نه ده، وایي دا ثابته نه ده، په دې کې ورباندې رد وکړو. او په دې کتاب کې صیانة الانسان کې هم دی وایي دا ثابته نه ده، او د هغې دپاره لیکلي بزرګانو دا بل حدیث چې تاسو پیش کړو دې ته غوږ کېده، د حیات خیر لکم و مات خیر لکم، دا حدیث چې وي دی وایي هذا خبر مرسل، دا خبر مرسل دی، او لاندې بیا په هغې باندې چې دی په سند باندې هم جرحه کوي. بله خبره دا دی وایي چې یاره الصارم المنکي ولو دې علماو په دې ځای کې څه کړی اختلاف کړی،
یاد ساته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله تا چې کله د مفتی فدا صاحب سره مناظره او په عذاب قبر ستا سره د فتوی لپاره بل هیڅ یو کتاب نه و تا د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه چې حواله پیش کوله په ما باندې د انکار د عذاب قبر لپاره زه اوس خیم تاوي چې دیو دام نه دي لیکلي چې دا نه دي لیکلي چې دا شرک ته اوس زه درته خیم حواله راکا دا صارم المنکر دی کې سوې ګوره واما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن احد من ائمه المسلمين دا په مسلمانانو کې د یو امام نه دی نقل لا من الائمه الاربعه دا په سلور ائمه کې د یو امام نه دی نقل ولا غیرهم نه د اچا بل چا نه دا نقل دی بیا بر لیکلی دی ولا يقصد للدعاء عنده او لطلب برکته او شفاعته د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې به دعا لم نزي د طلب د برکت د پاره بم نزي د شفاعت د پاره بم نزي او چې څوک دا شی کوي لم ينقل عن احد من ائمه المسلمین پای مو کې د یو امام نه دا نه دی نقل بل دا زما سره دا کتاب دی ګوره فاتحه کا صحیح طریقه په دې باندې د بشمار علماء دیوبند سختونه دي او یو خبره به درته پکې وکم په دې باندې چې د شیخ سید حسین احمد مدنی صاحب دی تاسو له خاموش شئ په دې کې مفتی کفایت الله صاحب دی په دې کې مفتی شفیع رحم الله صاحب دی په دې کې سلی کې ګوره لیکن ہمارے یہاں لوگ قبروں پر جا کر مرحوم بزرگوں سے عرض معروض کرتے ہیں ان سے مدد چاہتے ہیں انہیں اللہ کی یا سفارشی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لگ صبر آخر کے بیدر قوم وہ جملہ افعال شرکیہ کرتے رہتے ہیں وہ دا جملہ افعال شرکیہ پاگی کی لگیا دی اڑم دی او کئی دا می درته دا خا علم د علماء دیوبند دا پیش کړ بیا درته دا ګوره تاویل چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا نه لګولې دا ګوره قاعده جلیلیه دی ته ګوره دې کې لګي فإن طلب شفاعته د نبی صلی الله علیه وسلم نه طلب د شفاعت و دعائه و استغفاری بعد موته وعند قبر ليس مشروعا عند احد من ائمه المسلمين د مسلمانانو په ائمه کې یو امام نه دا نه دی نقل ولا ذکر هذا احد من الائمه الاربعه فسلور ائمه کې یو امام نه دی نقل کړي واصحابهم القدماء فقدماء صحابه کې یو کس دا نه دی نقل کړي وانما ذکر هذا بعض المتاخرين دا خو بعض متاخرین خبر راخستلې ده بزرګانو تاوی په دې کتاب کې نشته فتوا ما شته ده فتوا ها وای ګوره سدي بکی څنګه بکی نشته حواس غوکې دا زما سر کتاب دی د علماء دیوبند صبر په دې کې سلی کې ګوره د علماء دیوبند کتاب کې 184 صفحه کې لیکي فالتمسك بسنه سيدنا ونبينا محمد المصطفى هو الاصل في مذهب علماء دیوبند الکه بزرګانو یاد ساته دلیل بد الله د نبی په حدیث باندې نسی دا اصل د په مذهب د علماء دیوبند کې بیا لیکي فالامور التي ليس لها اصل في الكتاب والسنه وتعامل الصحابه هغه امور چې پای کې د قران نه دلیل نو د سنت نه نو د صحابه تعامل نو او سند في اطار ذوق والعمل لدى العارفين بالشريعه لاندې لیکي فهي باثرها جديره بالرد و دا د دې مناسب دي چې دا پریک دي او دین انکار وکي فاجتناب هذه البدع والخرافات اتباع سنن السيد الموجودات ذلك هو مذهب علماء دیوبند د علماء دیوبند مذهب دا دی خبره به د قران نه ثابته د حدیث نه ثابته د صحابه د اقوال نه ثابته بیا چرته د امام ابو حنیفه رحم الله مقلد دا غینه ثابت کا او زه دا وایم ګوره چې لفظ د استشفای عند قبر النبي او مستحسنی کدا لفظ دی راته او خودو نو ستا به ګټه زما به بلاتی او ان شاء الله په خنجر دی نه وهم نه په تلوار غوسوم دی د قران حدیث پدار ان شاء الله العزیز ز په خپل شاعر یم بای لک صبر ګوره وکړه جی دا زما سره مصنف ابن ابي شيبه دا په دې کې لیکي فصل في الصلاه عند قبر النبي واتيانه خبره توس ګوره مخکي بیا لیکي ګوره عن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي مخکې دا حواله پیش کړې و فيدخل فيها حضرت زين العابدين سے وی یو سړی براتو د نبی سلام قبر خواته الته به سکو دعا به کو ما درته او خو د چستا مشر دعا د قبر خوا کې چې دی داغي قول کړي دی په دې کې مسلک په دې کتاب کې اکابر کا مسلک و مشرب کې دا قول کړي دی نو سجل به کو ګوره نو دو ورته وی فنهاه نمنيكو بيورتي ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا بزرگانو د دق حدیث نه ګوره چا استدلال کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم نو ست استدلال کړي مال دقه کافی ده ته د نور علماو نه استدلال کوه زبد الله د نبی د نوسونه استدلال کوم ان شاء الله العزیز پته بلګيږي او بیا ورپسې په دې بل دغه کوم د حدیث راوړي و یاد ساته تاسو چې وي دی وای کنه بزرګانو قبر خواله لاړ شه د اقامه سوال تم کوه دغه استشفاء سوال تم کوه طلب د مغفرت تم کوه دعا تم کوه ګوره یاد ساته په دې کې بزرګانو دې سلی کې دا حدیث راوړي دا سوي جی
قال سمعت النبي قبل ان يموت بخمس، د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه 15 ورځې مخکې دا ته ما اورېدلی وو. صحیح فرمایل الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا اني انهاكم عن ذلك. وای زو د دینه منکوم. او دا چا راولي؟ دا څوک دی؟ محمد بن ابي شیبه، عبد الله بن محمد بن ابي شیبه. دیو د دین استدلالا دا راوړي، او دا چې دی نو زین العابدین صاحب استدلالا دا راوړي. ختم شو دا والی پاتې شو.